السلام علیکم. د بجټ دوران او د هغې نه لږ مخکې به تاسو یو ډرامه کتلي او هغه ډرامه چې وه هغه به پیپلز پارټۍ او مسلم لیګ نون په مشوره کوله. ډرامه دا وه چې پیپلز پارټۍ ځان خفه کو چې زموږ په دې بجټ باندې اعتراضات دي او بجټ کې عوام ته څه نه دي میلاو شوي او هغوی اکثر د هغوی کسان چې ته په سوشل میډیا یا په میډیا چینلو انټرویو ګورې نو هغه وایي چې دې حکومت کې موږ نه یو شامل دا څه چې کوي په عوام دا دوی ځان له کوي. د پیپلز پارټۍ دا دعوه بالکل غلطه ده. پیپلز پارټۍ سره دې وخت کې ټول آئیني عهدې دي، صدر د دوی دي، سینټ چیرمن د دوی دي، د دوو صوبو صوبایي حکومتونه د دوی دي، د دوو صوبو گورنران د دوی دي. نو دوی دا انکار نشي کولی چې دوی په دې حکومت کې نه دي شامل. خو دا ډرامې ولې کوله؟ د دوی دا خیال و چې مخکې به دوی یو بل ته دشمنان وي او خلکو ته پته وه، پوهه خلکو ته چې په منځ کې دوی میلاو دي. دوی دا مشوره وه چې یو پیره به ته حکومت کې، یو پیره به مونږ کوو، کله به ته په ما پسې بدې ردې وي او کله به زه په تا پسې بدې رم. خو د دوی چې کم خیال دی چې اوسه پورې خلک هغسې سادهګان دي، نو دغه غلط فهمي ده. خلک اوس روټۍ په پوزه نه خوري، په خولې خوري او هغوی ته پته ده چې پیپلز پارټۍ د عوامو په دې مشکلاتو کې برابر شامله ده. کو چېرې هغوی د عوامو همدرد وي نو پکار چې دې حکومت نه حمایت واپس والي، په سبا به د حکومت ختم وي او بیا به الیکشن وشي، سم حکومت به راشي. خو هغوی بینیفیشري دي، فایدې علي. دا ټوله جګړه صرف د صوبایي بجټ فنډ سیوا کولو جګړه وه. دا د عوامو دپاره نه وه چې په عوام د بجلی بل سیوا کو یا ټیکسونه به پې ولګي یا مهنګایي به راشي. د دې د هغوی سره پیپلز پارټۍ سره هېڅ فکر نشته. هغوی خو ټول په مزو کې دي. سند حکومت د هغوی دی، کې پی کې گورنر دلته دی، بلوچستان حکومت د هغوی دی، پنجاب گورنر د پیپلز پارټۍ دی، صدر د پیپلز پارټۍ دی، سینیټر د پیپلز پارټۍ دی. هغوی ته څه کمی دي؟ خو دا ډرامه صرف په میډیا کې راوستو دپاره چې موږ په دې بجټ ډېر خفه یو، د عوام سره ولاړ یو. د بلاول صاحب او د شهباز شریف صاحب چې ملاقات وشو نو هغه ټولې مسلې حل شوې او بجټ پاس کېده. دپاره به اوس پیپلز پارټي د مسلم لیګ نون له ووټ ورکوي. نو عوام تاسو ځان په دې پوهه کې چې کله دوی دا ووټ ورکو، دا بجټ پاس شو، نو دا کومه تبعي چې راځي په هغې کې د مسلم لیګ نون سره پیپلز پارټي برابره شامل ده. د عوام په دې مشکلاتو کې، په دې ټیکسونو کې، په دې مهنګایۍ کې، په دې بېروزګارۍ کې پیپلز پارټي د دې نه ځان نشي خلاصولی. ما وی چې دا درته ووایم چې د دوی په دې ټوپي ډرامه باندې ځان مه دوکه کوئ. دا دوی صرف د عوامو مطمئن کولو دپاره چې مونږ خو بالکل په دې باندې راضي نه وو، خو بیا مو وله ووټ د بجټ په دې ورکو پاس کېدو کې چې ملک استحکام راشي. ملک د دې سره استحکام نه راځي. دومره بدترین لوډ شیډینګ شروع دی، دومره مهنګایي ده او دا نوی نظام چې کم د ټیکسونو را روان دی، دې کې خو به د جولای نه پس نوره تباهي راشي. نو دا دواړه مجرمان دي د عوامو چې عوامو باندې دا کم مشکلات دي، دا ټول په دې کې شامل دي. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پیو کې او سوچ پیو کې. په سوچ کې څه ګناه نشته.